أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال تعالى في مقام آخر: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. صلى الله على النبي محمد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. زماؤنا الإسلام والله جل جلاله مشتاق دي دنيا ته رسولي د مختصر ژوند لپاره. علماء لیکي د انسان دوه ژوند دي. یو ژوند چې انسان پیدا سو در مرګ، دا یو ژوند. دویم ژوند د مرګ بعد بیا د نه ختمېدو. زندگی دغه دوی دي، ژوند دغه دوه دي. البته منازل چې کوم دي دا بدلیږي، منزلونه بدلیږي. علماء لیکلي چې څلور منازل دي. اول منزل د مور، دویم منزل د دنیا نس، دریم منزل د قبر نس، څلورم منزل د آخرت د نه ختمېدو والا. د سړي دپاره جنت، د کافر فاجر فاسق ګناهګار دپاره جهنم. هغه بیا د نه ختمېدو والا. دا منزلونه دي بدلیږي. د دنیا چې کوم ژوند دی دا اول ژوند، د دا بل دویم ژوند دپاره د هغه دپاره دارالعمل دی. من کان یرید حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. څوک چې د آخرت د کیتی طالب و د آخرت فکر یې کوي، د آخرت ژوند د جوړولو دپاره، الله وایي نور یې ورزیاتوي. نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. او څوک چې د دنیا د کیتی طالب و، خالي دنیا دارو، بس په دنیا کې لګیا و، ور به کو په دنیا کې دغه نشته، په مقدر کې مقرر، په آخرت کې وما له في الآخرة من نصيب، په آخرت کې سر نشته. د دنیا د دارالعمل دی، آخرت د دارالجزاء، د دارالبقاء. دنیا عرضی ژوند دی، دارالغرور د دوکې کور دی، لهو ولعب د کیل کود تماشې والا، بیت العنکبوت د مکړی جاله ده. او د آخرت ژوند چې کوم دی دا د بقا. الله جل جلاله چې انسان د آخرت د حساب او کتاب د حشر څخه بعد ولاړ شي ژوند ته، بیا دا ژوند نه ختمېږي. بیا که ژوند دی هم همیشه دی د جنت و طرف ته، که د جهنم و طرف ته د همیشه دی، که راحت دی هم د همیشه دی، او که تکلیف دی هم د همیشه دی. دا بیا نه ختمېږي. فمنکم مؤمن ومنکم کافر. یو جماعت د مؤمن دی، یو جماعت د کافر. نو د کوم چې منزلونه دي، اول منزل چې د مور نس دی، په دا کې انسان مجبور محض د
د انسان هیڅ په دې کې دخل نشته چې الله څنګه جوړ کړي دغه یې جوړ کړي، که نارینه جوړ کړي که زنانه جوړ کړي، که تورو که سپینو، که شاو که ګداو، که عالمو که جاهلو، که مالدارو که غریبو، دا بس د الله جل جلاله منشا په دا کې انسان مجبور دی بس. او چې دی پیدا سو دنیا ته راغلی، په دنیا کې دی آزاد نه دی. په دنیا کې دا خبره ټول مني چې دنیا ته راتګ د الله په مرضي دی، او دنیا ته تګ هم د الله په مرضي دی. چا پیدا کړي؟ الله. راتګ هم د الله په مرضي دی. مرګ څوک راوړي؟ خلق الموت والحیات. دا دې مالک څوک دی؟ خالق څوک دی؟ الله دی. مرګ هم الله راوړي، ژوند هم الله راوړي، مرګ هم. یعنی دنیا ته راتګ او تګ دواړه د الله په مرضي دي. هغه د کمزوري خبره، د پریشانی خبره دا ده چې د مرګ او د ژوند په مابین کې چې کوم ژوند دی، د دنیا ژوند، دا موږ په خپل طبیعت په خپل منشا دی. پکار دا دی لکه الله چې ژوند راکوي او الله برته مرګ راکوي. کل نفس ذائقة الموت، هر ذی روح له به مرګ راځي. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. چې وخت پرسو بیا یوه ساعت نه مخته کېږي نه شاته کېږي. نو د دنیا کې کوم د مابین ژوند دی، په دا کې د الله د منشا مطابق ژوند دی. من چایي خواهشات چې ورته وایي دا پرېږدو، په رب چایي باندې راس د الله د ومنو، الله کو مانو، الله کی مانو، الله هم ومنه. الله چې څه ته وایي کوم احکامات یې رسولي دي، کم کتابونه رسول، دا هم ومنه، بیا انسان کامیاب. نو په دغه د دنیا چې کم ژوند دی، کم منزل دی، په دا کې الله راضي کول دی، بیا دا سړی کامیاب. بیا خالد نه دی کامیاب، بیا چې کم دویم منزل دی د قبر، په دا کې هم دا کامیاب. په دنیا کې نیک اعمالو صحیح ژوند یې تېر کړي، د احکاماتو پاسداري یې وکړه، د حضور صلی الله علیه وسلم طریقې په ژوند کې راوستې، به دا سړی کامیاب. دوی لارې الله پیدا کړي، وهدیناه النجدین. اوس څه ده خوښه ده؟ یو صراط مستقیم دی، یو صراط الضالین. پر صراط مستقیم باندې ځې، که پر صراط الضالین د ګمراهو د یهودو د نصاراو پر لار باندې ځې. که چا صراط مستقیم باندې راغلی، دا سړی کامیاب. که څوک پر غلطه لاړې، دا ناکام. کامیابی هم د همیشه ده، ناکامي هم د همیشه ده. نو چې کوم چا په دنیا کې ژوند تېر کړي صحیح او قرآن مطابق یې ژوند تېر کړي، هغه قرآن چې دا زموږ دپاره دستور حیات دی، دستور عمل دی. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب. دا قرآن چې دا وایي، دا قرآن به بیا راته په قبر کې به شعور، هغه د قبر په ژوند په منزل کې به شعور ځي چې انسان څه وخت مړ شي دنیا څخه، چې د ده رشته داران د ده په تجهیز و تکفین کې لګیا وي، بلکې ده ته غسل ورکوي، کفن ورکوي. دی د انسان د کفن او د ده د سینې په مابین کې راشي. بیا چې څه وخت ویسي په قبر کې کښېږدي، منکر نکیر راشي سوال کوي، من ربک ما دینک من نبیک، دی ورته ولاړ قرآن، او په حسین جمیل په صورت ښه سړي په شکل صورت کې ورته ولاړ. منکر نکیر ته ولاړ سه، موږ داسې سوال کوو، وایي نه، ته چې پر کم سوال باندې مامور یې وې که سوال، زه د یې کړ نه پرېږدم. په دنیا کې د زما ملګري و که زما ملګري و، کله بیا په زوره ویلم، کله بیا سوکه ویلم، هر وخت ما سره ملګري. اوس یې زه نه پرېږدم، در څه ټیمه چې قبر ته چې دی د قبر څخه ما دی و جنت ته دی داخل کړی، را ټیم دا به ملګري. او په هغه د وحشت په کور کې چې یو سپارښت نه چلېږي، مختصر ځئ، هلته به قرآن په شعور ځي، هلته به نیک اعمال په شعور ځي. حتی چې قرآن او روزه دواړه یشفعان لعبدی، دا د مؤمن دپاره چې شفاعت کوي، او دونه د دوی شفاعت چې دی هغه الله قبلوي. او سوره ملک دې په باره کې راځي، د قرآن په باره کې وایي چې دی دونه سفارش وکړي، بیا به اخر الله ته وایي در دا حد پورې، اخر درجې پورې، چې یا الله یا زموږ سفارش دا سړي په حق کې قبول کړي، یا موږ د خپل قرآن نه. نو معلومه ده چې الله د دې سفارش قبلوي.
الله دې سپارښت کړي. دا واحد قرآن هغه قرآن دی چې دا په عربي ژبه کې دی او زوندی دی. اوس هم دا ژبه په دنیا کې ویل کېږي. دا نور چې کوم ژبې دي، کم کتابونه، تورات، انجیل، زبور، که عبراني ده، که سوریاني ده، که ایراني ده، که هر ژبه، آرامي ده، هر ژبه چې ده، دا ختم شي دنیا څخه. یو قرآن دی چې هغه پاتې دی باقي، او هغه په عربي ژبه کې دی. او د قرآن ژبه چې کم دی، یعنی عربي چې کم لکه څنګه چې قرآن دی د حضور پاک صاحب محمد عربي دی، د هغه ژبه هم عربي، په جنت کې هم ژبه عربي. نو موږ تاسې دغه چې اعمال په ژوند کې راولو، بس بیا به کامیاب. دا درېیم منزل. او څلورم منزل آخرت. هغه آخرت هغه دی چې اوس په دې کې کم سړی فمنکم سعید ومنکم شقی، بعضې به نیکبخته وي، بعضې به بدبخته وي. نیکبخته سړي لپاره جنت دا د الله مهمان خانه ده. او کم سړی چې بدبخت دي دا سړي لپاره جهنم ده. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وای دا سړي ته به پوست، دا پوست چې اوس راسي بل پوست راسي، بل پوست راسي. او ادنا عذاب جهنمي ته ادنا عذاب څو دی؟ په پښو کې به چپلي چوټي ورکړي، ګوټونه ورکړي، دا چې پښو کې په کوپړۍ کې به دماغ ایشي لکه دیګ چې پر اور باندې پروت دی. دا ادنا جهنمي عذاب. ماء حمیما، سختې ګرمې اوبه به ورکړي. فقطع امعاءهم، وای دا ګرمې اوبه چې راواخلي چې والا مخ ته رانږدې کړي، دا مخ ټوله غوښې ټوله به دا چهره چې کوم ده دا به ټوله چې دی هغه ویلېسي. او چې ویچي دننه چې د کلمې وغیره به ټوله در ووځي د انسان د ایلس. دونه سختې ګرمې اوبه دا یې خوراک وشي. شکېدار او خوراک زقوم، سخت طریق. الله دې موږ ته پناه راکړي. اللهم انا نسألك الجنه ونعوذ بك من النار. اللهم اجرنا من النار. دا دعا کوو په هر وخت، هر منځ کې. نورونو دوستان، د خپل ژوند به برابرو، کامیابي به په ژوند کې راولو کې به نه راولو. د کامیابي معیار دین دی. د کامیابي معیار دین دی، او دین د انبیا راولو، او دین د الله احکامات او د حضور پاک سم طریقې دا په ژوند کې راوستل. د هغه دپاره د انبیا کرام راتلو، د هغه دپاره د نقل و حرکتو. قوم سبا باندې 14 انبیا راغلل. خبره ورته وکړه، خبره نه منله. ورته زموږ باغونه، زموږ مځکې، زموږ کیتي باړي، زموږ ډیمونه. خبره په سمجھ کې نه راتله. بار یې سمجاو. 14 انبیا یې کې به دګرې راغلل، نه منله. الله پاک دونه غټې ملکان چې دي هغه پر مسلطه کړو چې پښې ځینې وېرېدل. هغه په دا ډیم کې سري وکړ، په دغه اوبو باندې دی غرق. دا سره د انبیاء سره روان دی. عیسی علیه السلام ټول انبیا کرام رالو و خپل قوم ته دعوت ورکړي. ای قومه، کامیابي چې ده هغه د الله په احکامات کې ده، او د وخت د نبي د خبرو په منلو کې ده. هغه انبیا کرامو دعوت محنت الله قبول کړي چې چا خبره ومنله هغه ته الله هدایت ورکړي، او هغه الله پاک د ضلالت او د ګمراهي د تاریکو څخه راویستو، هدایت او رڼا یې راوړو، او چا چې نوم هغه ناکام شو. اخر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغلی، او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم محنت وکړي، الله پاک قبول کړي، او خلک یې د ضلالت او د ګمراهي څخه راویستل، د هدایت په نور کې داخل کړل، او چا چې خبر ومنله هغه کامیاب شو. وځلې بعد بل نبی نه راځي. نو دغه ذمواري د تبلیغ د کار ده، دا د هر هغه فرد مسلم ده چې کلمه لا اله الا الله وایي، چې هغه به امر بالمعروف نهي عن المنکر کوي، په خپله به هم نیکي کوي، نور به هم رابولي، او په خپله به هم د برایي څخه ځان بچاوي، نور به هم بچ کوي. د هر فرد مؤمن د تبلیغ کار څه معمولي کار نه دی. حاجي صاحب رحمه الله به فرمایلی چې د تبلیغ کار کوي، د تبلیغ کار چې کوي الله پاک به می
داسې روښانه کي لکه د لمر، داسې روښانه. او دا کامیابي چې کوم انسان یعنی په ژوند کې راولي دا په تقوا سره راځي. او دا کومه چې موږ ته کلمه دا کلمه تقوا، کلمه اخلاص، کلمه توحید دا ده. او تقوا دا ظاهري نوم نه دی، تقوا په دل کې، په زړه کې ده، په زړه کې. یو سړی ځوان ولاړو په لمانځه کې سر لاندې کړی، عمر رضی الله عنه په سر باندې داسې ووایي په چپلاخه، ولې داسې ولاړ؟ ولا عايزين تقوا ربك، والتقوى ده التقوى هاونه، تقوى په زړه کې ده. چې انسان تقوا اختیار کړي بیره دي، یو بیره دا د مار د لړم څخه بیریږي. څو التقوا دا بیره نه ده، موږ د الله څخه بیریږو. یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله، ایمان ولا د الله څخه بیریږي. دا بیره نه شي، دا بیره شي. مثال کې تو پر لکه بچی ته چې وای چې ته دا کار مکو، دا غلط کار کوي وکي، او ماشان دی پلار ته وشای الکه پلار یو چې دی هغه دی نه په لرګي باندې وي، نه قتل کوي، نه د کوي، خالی دا سر د بچی د پلار عزت څنګه کوي؟ ولې میریږي؟ د پلار د عظمت د وسه، د پلار د ادب د وسه. نو د مسلمان د پاره په کار دی چې د الله څخه داسې وبېریږي، دا الله د عظمت ته وځي. ولې زموږ تاسې خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا څوک دی؟ الله. دا الله جل دا ته کبن تقوا. او چا چې تقوا اختیار کړه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. دا قرآن کړه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، چا چې تقوا اختیار کړه الله وايي په هر مشکل کې لار وکړو، په هر مصیبت کې لار وکړو. او يرزقه من حيث لا يحتسب، رزق دا خو کوم چې په ګمان کې دی. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، او په هر تنګي کې لار وکوم، او هر کار ته اسانه کوم. او من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. چې څوک چې تقوا اختیار کړي الله ټول ګناه ور مفهوم او د ته چې دی اجر. د تقوا په مشکلات مشتاق کوم دی کامیاب دا د پاره ته دی.